السلام علیکم. تاسو ته پته شته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي څوک وه؟ زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور بیبي نه آمینه نوم و، حضرت آمینه بیبي. او د حضرت آمینه بیبي د والد صاحب نه وهب نوم و. گویا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه نوم دی، د مور د طرف نه وهب. او د حضرت آمینه بیبي د مور نه برا نوم و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیا نوم دی، د مور د طرف نه برا. د حضرت آمینه بیبي خاندان بنو زهره، لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان نه بنو هاشم نوم. بنو زهره هم د قریش قبیله یو خاندان دی. گویا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور بیبي خاندان او د الله د نبی خاندان جداو، او قبیله یو قریش. او بنو زهره د قریشو په معززو خاندانونو کې وه. لکه څنګه چې د آمینې بیبي خاندان ښایسته و، وایي داسې د حضرت آمینې بیبي خوی او کردار هم ډېر زیات ښکلی و. او د هغوی والد صاحب وهب د خپلې خاندان بنو زهره سردارو، په شرافت او په سخاوت کې انتهایی مشهور و. چې کله د حضرت آمینې بیبي نکاح کېدو، نو پلار هم وفات شوی او مور هم وفات شوی وه. گویا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مور د طرف نه نیا او نیکه دواړه نه ولیدلي، ځکه هغه خو د حضرت آمینې بیبي د نکاح نه مخکې وفات و. د پلار د وفات کېدو د وجې نه د حضرت آمینه بیبي تربیت او پرورش د هغو تره کړی و چې د هغه نه وهیب نوم و. او د نکاح په ټیم کې هم د حضرت آمینه بیبي سرپرست د هغو تره وهیب و. د دې وجې نه بعضې کتابونو والا غلط شوي دي او د حضرت آمینې بیبي د پلار نومې وهیب لیکلی، حالانکې دا د هغو د تره نوم و، صرف د نکاح په ټیم کې سرپرست او مشر و. او یو عجیبه خبره دا ده چې دې وهیب لور وه، د هغې نه حاله نوم و چې د حضرت آمینې بیبي د تره لور وه. نو هغه د حضرت عبدالمطلب صاحب په نکاح کې راغلی وه. گویا چې میرنۍ خواښې د تره لور وه. او د دې حضرت حاله نه حضرت حمزه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور تره دا پیدا و. او حضرت صفیه رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور ترور ده دا پیدا و. یو طرف ته خو حضرت حمزه زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم ترو، او په دې رشتې چې حالا د حضرت آمینې د تره لور وه، نو حضرت حمزه زمونږ د پیغمبر د ترور زوی هم کېدو، ځکه د دواړو میندې دا د تره لوریانې وې. ځکه د حضرت حمزه رضی الله عنه په شهادت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی خپه و، ځکه چې هم یې تره و، هم یې د ترور زوی او رضاعي رور هم و، د پیو شریک رور و، او امزولتیا یې و، تقریبا وړوکوالی یو ځای تېروتی و. کله چې د حضرت آمینه بیبي نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم د والد صاحب سره کېدو، نو زما د تحقیق مطابق د هغو عمر په دغه ټیم کې 18 کاله و. بعضې کتابونو د هغو عمر 15 کاله لیکلی. په دواړو عمر کې هغه انتهایی د وړوکوالي زمانې وه، جواني وه. 18 سال په عمر کې د هغو نکاح شوی و. په هغې ورځو کې به خاوند 3 ورځې د خپلې ښځې په کورنۍ کې تېروله. حضرت عبدالله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد صاحب و، هغو په بنو زهره کې 3 ورځې تېرې کړې، او بیا سره د حضرت آمینې خپل کورنۍ بنو هاشم ته راغی. د حضرت آمینې بیبي ژوند چې سړی وګوري، سړي له جړا ورشي. دې صرف 3 میاشتې د خپل خاوند سره تېرې کړې دي، د حضرت عبدالله صاحب سره. 3 میاشتې د واده نه وروسته چې د دې په رحم کې الله پاک بچی تیارو، دا د حمل نه وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمل نه. د دې خاوند حضرت عبدالله د شام په سفر باندې تجارت له لاړ، د مکې مکرمې نه شام ته لاړ. د شام نه په واپسۍ باندې راتو، نو په لاره کې به یثرب راتو، چې دې ته بیا وروسته مدینه وویلی شوه. په یثرب کې حضرت عبدالله انتهایی بیمار شو، او دومره بیمار شو چې په یثرب کې وفات شو، او هلته کې دفن شو. صرف 3 میاشتې د خاوند سره تېرې کړې وې، بچی په حمل کې و، خاوند ته وفات شو. دا خبر مکې ته راورسېدو، دا یقینا د غم خبرو. او بیا د حضرت عبدالله د وفات نه 4 یا 2 میاشتې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو، یعنی د پلار د مرګ نه وروسته بچی پیدا شو. الله حضرت آمینې بیبي له رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکو. کتابونو لیکلي چې د 18 کالو په عمر کې د حضرت آمینې بیبي نکاح وشو، په 10مه میاشت زوی وشو. گویا چې عمر 19 سال ته ورسید چې الله ولا بچی ورکو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم 6 کال ته چې ورسېدو، او د حضرت آمینې بیبي عمر صرف 15 کالو،
په حضرت آمینه بیبي باندې مرګ راغی. وای چې د الله نبی د شپږو کالو چې حضرت آمینه د خاوند د قبر لیدو د پاره د مکې نه یثرب یعنی مدینه ته لاړه. عبدالمطلب صاحب سره په دې سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ام ایمن رضی الله عنها سره چې دا د حضرت عبد الله صاحب وینځوا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په میراث کې پاتې شو. الته په یثرب کې یو میاشت تیر کړه یعنی په مدینه کې، او چې د یثرب نه واپس راتلل ابوا یو مقام دی په منځ کې، هغه ته چې راورسېدل حضرت آمینه شدید بیمار شوه، په دې ابوا کې وفات شوه او په دې ابوا کې د حضرت آمینه بیبي قبر دی. دا د درد قصه ده. د 65 کالو په عمر کې یو بچی پاتې کو او د دنیا نه لاړه. ډېر د تکلیفونو لږ عمر و، صرف 3 میاشتې د خاوند سره، صرف 6 کاله د خپل بچی سره او د دنیا نه لاړه. او تر د قیامت ورځې پورې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور بیبي په نوم باندې یادېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې موږ د هغو د مور بیبي تذکره وکړه. په کار د چې موږ په خپل زده کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې خپل بچو ته وښایو.